ګرانو کتونکو الب خان شیرپو یم کیمرامین را سره یاسر خان دی موجود یم په عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس کې چېرته چې باچاهان یونیورسټۍ کلاړیان بیا د هغې ډایرکټره شبانه خټک صاحبه ورسره وایس چانسلر میریټورس پروفیسر ډاکټر بشیر احمد صاحب خپله راغلي د دغې پرانیسته وکړه دې وخت کې خو ګراونډ کې ګوره نو د عبدالولي خان پوهنتون او د سوات پوهنتون ترمنځ مقابله روانه ده دې نه پس چې کوم دی کومه سنسنیخیزه مقابله ده هغه د ملکن او د باچاهان پوهنتون ترمنځ ده نو دا یونیورسټۍ چې کوم دی په دغه ګراونډ باندې لوبه کوي دلته کې عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس کې دا د عالمي معیار سپورټس کمپلیکس دی او دا ګراونډ چې کوم دی یا په کراچۍ کې دی یا په لاهور کې دی په پېښور کې هم دغه شان ګراونډ نشته دی خو دلته کې چې موږ دا لوبه په دې ګراونډ کې ګورو د دې نه مخکې موږ په دې ګراونډ باندې صرف د فیمیل لوبې کتلې دي او هغه شانې پریکټس پې نو خو چې موږ د دوی د لوبو ته ګورو نو دوی سره ډېره زیاته خواري شوې ده په کم انداز کې او دې وخت کې عبدالولي خان پوهنتون چې کوم دی 3 ګوله کړي دي او 2 ګوله چې کوم دی په دې اخري خواب کې دا سوات وکړل ملکن کپټن سره به خبرې اترې کوو ورسره د باچاهان پوهنتون سره ولې چې دې نه پس د دوی مقابله ډېره سنسنیخیزه ده دا غریبو سیمې نه راغلي یقینا د دوی سټیم نه زیاتی د باچاهان پوهنتون په نسبت باندې د دوی سټیم نه زیاتی د ثوابۍ په نسبت باندې نو زه باچاهان پوهنتون والا ته دا وایم چې دوی منډه کې چې کم دی نو ډېر تیز وي نو په دغه لحاظ سره خیر دی تاسو ته به دغه کمزورتیا راځي خپله پېژندګلو را سره السلام علیکم زما نیم محمد شوال دی دا بیا راغلو بس خاصه لومړني ځل نه دی دا ټول چې پریکټس هم څومره دی کوچ ستاسو بس پریکټس خو مختلف دی زما خو تقریبا د 6 نه کې کومه زما 7-8 سال شو چې صرف تا خبره به تاسو نه کوم او دا نور چې کوم دی دویم تقریبا ټول سینیر دی دا 5-6 سال ټول شي ټول ته پلیران په ما چې څنګه خبره وکړه تاسو سټیم نه چې کوم دی زموږ په باچاهان پوهنتون به زیات دی کنه او ان ولې چې زموږ ټیم دغه دی نو موږ به خپل ټیم دغه کوو ان شاء الله دا چې زموږ سټیم نه وکړو ماشاءالله چې سټیم نه باندې وځنه سی وایي کوشش وکړو چې په دغه گیم حوصله کړای یو بل فکر راکړو میدان کې دوه کس لاړ چې جیت کیږي هار کیږي کنه اکثر داسې وي سټیک غلط د گیم یې جو دا ته چې یو بل لا کاوه ته کسان نه کوم ما خپل وسان دی چې زبردست خبره ترې به کوو خپله پېژنګلو را سره السلام علیکم زما نوم محمد سعید دی د همدوی سره تعلق ساتم او باچاخان پوهنتون کې فرنیزي څومره پریکټس دی او څه وایي څنګه چې د کپټن خبرې وکړې د ملکانه ما خو چې کوم دی هکې پنځم نه کړې ده سکول لیول نه او بیا چې کوم دی د انټر یونیورسټۍ هغه دپاره چې کوم دی میډم موږ 2 میاشتې پریکټس کړی دی نو زه د خپل یونیورسټۍ وي سیم ډېره شکریا ادا کوم او د سپورټ منیجمنټ والا موږ ته ښه فیسیلیټي هلته کې موږ کړي او دغه شی انیشیشن یې واخیستو دا ډېر ښه دی هکې لکه زموږ ملک کې څنګه روانه ده نو هغه دپاره دا ډېر ښه سټیپ دی که درته دا خبره شوې ده څنګه چې مو وي د غریزو علاقو د دوی سټیم نه ستاسو په نسبت ډېره زیاته وي سټیم نه خو انشاءالله زیاته خو هکې کې ټریکس هم استعمالیږي سره د سټیم نه سره ټریکس هم کار کوي انشاءالله چې ټریکس ښیي نو بیا سټیم نه بیټ کېږي سره اوس په میدان باندې لوبه په دې باندې لوبه که نه لکه په دې 15 منټ لوبه په میدان باندې چې کوم دی 1 غنټه لوبه نو فرق ډېر غورځوي نو په ټرف باندې خو ډېر صحیح خبره ده چې دا سخت دي په دې چې په میدان باندې ګراس روټ باندې بال هغه رنګ نه چې څنګه په ټرف باندې بال سي او په دې په ټرف باندې بال چې کوم دا ډېر تیز هم ځي او سړي سره سټیم هم چې کوم دا ډېره زیاته کمیږي چې کله د په دې باندې گیم ښه نه کړي صحیح لیول سره صحیح کتل په ډېر ډرامایي انداز کې چې کوم د سواد خپل پوزیشن محفوظ وساته چونکې عبدالولي خان پوهنتون په دې کې چې کوم دی 3 ګولې کړو اخیرني خواب کې چې کوم دی ورته هغه 3 ګوله وایي چې برابر کړل راشي دې خواته څه نظر ساتي څه وایي دا میچ به دلته پرېږدو که نه دا نوې ملکن ډوډۍ الحمدلله انشاءالله کوشش به کوو هغو ټیم ښه دی موږ ټیم انشاءالله ښه دی پریکټس کړی دی زموږ په دې ټیم کې د ملکن کلاړیان شته ولې چې دې پوهنتون کې خو د ملکن ډېر دي ملکن ونه ملګري به وي تاسو سره په ټیم کې شته دي که نه موږ سره ټیم کې شته دي بیا خپلو کې دي هغوی یو خبره وکړه چې ګزار یا داسې که نه نو تاسو سره د خپلو کې کپټن سره دا خبره کړې کپټن سره موږ خبره کړې انشاءالله موږ
میچ چې دی خلک اوپسټیک نه واخلي. نه صحیح طریقې سره میچ وکړو امپایران ولاړ دي فول وغیره به ورکوي انشاءالله فرینډلی میچ به کوو هار جیت ګرانو کتونکو لوبه دا د میدان صدا خار جیت پکې راځي خو دې سره مینې پیدا شي محبتونه پیدا شي نفرتونه ختم شي ملکن والا بچان پوهنتون سره یو دوستي جوړه شي سوات او دغه د عبدالولي خان پوهنتون په دغه میدان کې او یقینا چې عبدالولي خان پوهنتون ډېر دغه روانو او هغه چې کوم دینو دې وخت کې قابو کو حاصل وایي خپل پیژنګلو عمر احمد دی د اوچ دی لور سره تعلق ساتم د خو رټول ناول د خپل ډیسټریکټ هاکی اسوسییشن کوم صدر دی د پارلی صاحب او اجازه بای هغه ډیر زیاته مننه کوم چې هغه دغه شان د کلاډیانو سپورټ کوي او دلته څنګه سره یو صحیح رقم ټیم چې دی په دې کې ډیر غټ لاسو نو زه ډیسټریکټ هاکی اسوسییشن ډیر لور ډیر زیات شکرګزار یم هغه موږ دونه سپورټ راکړو نو هغه په دې ترایستو ډیر مننه شکر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فرست اف آل خو تاسو ډیر زیات مشکور یم چې تاسو د کوریج د پاره راغلی دلته او زمونږ د پوهنتون بلکې د ټول کمپلیکس خپل شیشه باندې تاسو دغه رونمایي کوئ دویمه خبره تاسو د سوال باره کې نو الحمدلله ټیم ښه برابر دی ښه کمبینیشن دی او زموږ سره ډېر ښه ینګ ټیلنټډ کسان دي او انشاءالله تیاری ښه برابر ده کومې سیمې سره تعلق ساتي څومره پریکټس هم شته پریکټس حوالې سره خو به زه دا ووایم چې الکان ټول الحمدلله کمباین پریکټس کړی دی د لسو اته ورځو نه د دوی چې کوم کیمپ دی کیمپ کې ښه په موږ باندې الحمدلله د کوچ د طرفه ډېر زیات محنت شوی دی او د سیمې د ملاکنډ نه موږ سپانسر کوو دا ټیم چې کوم دی ملاکنډ یونیورسټۍ نه انشاءالله امید هم د خیر سره د خپل رب نه دی او د خپل پریکټس مطابق د خپل محنت مطابق الحمدلله زه به دا ووایم چې انشاءالله جیت به زموږ وي د خیر سره پیژنګلو را سره کې او د خپل ټیم حوالې سره څه وایي جی بسم الله الرحمن الرحیم سر زما نوم خیرالامین جبل دی او د مردان اوسیدونکی یم باچا خان یونیورسټي کې ایز سپورټس کوچ کار کوم او الحمدلله سر موږ خپل ټیم ته پروفیشنل کوچ راوستو د ویس صاحب پرمیشن سره زه چونکې د فوټبال هینډبال باسکټبال او اتلیټکس کوچ یم نو موږ پروفیشنل الک راوستو کوچ د مردان د سیمې او هغه تقریبا 20 دن زموږ ټیم ته پریکټس وکړو او انشاءالله امید لرو چې هغه ښه رزلټ ورکړي زموږ ټیم انشاءالله دې وخت تاسو میچونه ګورئ نو څه ګورئ د خپل ټیم باره کې څه وایي او سر هاکی چونکې په پاکستان کې ډېره پخته روانه ده او زه چې دا اوس کوم پلیران ګورم سر په 2016 کې 16 پورې ما هم هاکی کړې ده د مردان کالج د طرفه نو سر الحمدلله اوس چې کوم ټیم دی زموږ نو خامخا به رزلټ ورکوي او په دې وجه به ورکوي چې موږ پریکټس تقریبا 15 دن کړی دی 20 دن پریکټس کړی 15 دن 20 دن او د دې پریکټس په مت سره به خیر زموږ ټیم مخکې راځي او انشاءالله فائنل به وکړو دا زما یم ثانک یو ماجد علي دی د باچاهان پوهنتون سټوډنټ یم څنګه چې تاسو ته پته د سپورټس چې کوم دغه وي که نه ډېر زیات کم په یونیورسټیانو کې خو بیا موږ له چې کوم شبانه خټک وو زموږ چې کوم سپورټ کوچ وو موږ وي سي صاحب هغوی موږ له ډېر زیات دغه راکړو فیسیلیټیز راکړو هغې دپاره چې کوم څه ضرورت وي هغې موږ له راکړه موږ سره ډېره مرسته وکړله د هغوی موږ ډېر زیات شکریا ادا کړو او انشاءالله موږ به دا کوشش وکړو میچ کې چې میچ کې ټول کلاډیان چې کوم دي زموږ کوم لوبغاړي دی به هغه انشاءالله ښه کوشش کوي او میچ به وکړي जी मैं इंशाल्लाह लोगों को इंशाल्लाह मैं मुंह सर खपल कोशिश करे शबाना मैं हटक इंशाल्लाह दी इंशाल्लाह गेम को साथ नवाज څه وایي څومره تیاری هم شوې ده او نورو دغه نه مونږه کم سے کم 3 منث نه د هغه کې تیاری شروع ده کیږي انشاءالله کوشش وکړو چې موږ مدینه کوو زمانو محمد سجاد د باچا خان پوهنتون د بي زوالي د سټوډنټ یم څه به وایې خاکې ته هم څومره تیاري کړې وه د انتظامي د سره څومره خواري وه او د خپل ټیم باره کې څه وایې د نورو یونیورسټیو د ټیمونو نه ښه یې که نه پهلا خو زه د انتظامیه د میم او د ویس صاحب ډېر مشکور یم چې موږ له ټایم راکړی او ډیلي را باندې پریکټس کړی دی او انشاءالله موږ چې کوم دی دا پریکټس ډیلي کړی دی انشاءالله میچ به چې کوم دی وین کوو د یونیورسټي لپاره انشاءالله میډم خپله پیژنګلو به را سره وکړې او دا کوم میچونه چې دی دې لږ تفصیل راته ووایي السلام علیکم جی او تاسو ډیره مننه چې تاسو موږ له دومره ټایم راکو زما نوم شبانه خټک دی او زه ډایرکټر سپورټس باچا خان یونیورسټي 400 یم او دلته زموږ د هاکی چې کوم زون سی دی
ایچ ای سی زموږ سپانسرشپ کړی دی او د هغې په انډر ابزرویشن مونږ دلته د هاکی چمپینشپ سٹارټ کړی دی. دا به 24 نن 24 دی 24 نه 27 پورې به دا دلته جاری وي او دې کې موږ سره د زون سی 15 یونیورسټیز پارټیسپیشن کوي لګیا دي. اوس په ګراوند باندې د عبدالولي خان یونیورسټي او د سوات یونیورسټي میچ روان دی. میډم دغه پوښتنه کوم په خپل ټیم باندې څومره وخت صرف کړی دی، تیاری هم کړې ده، کوم څنګه لوبه چې کوي ډېره هغه پریکټیکلي لوبه روانه ده؟ زموږ دا میټینګ تقریبا نومبر کې شوی و او دا ګیم بیا موږ ته ایچ ای سی الاټ کو. نو د نومبر نه واخله تقریبا دا 2 میاشتې خو ریګولرلی زموږ سټوډنټس د ایچ ای سی زون سی هاکی د لپاره پریکټیس کړی دی زموږ یونیورسټۍ کې ډیلی بیس باندې. زموږ میل کوچ کوم دی خیرالامین جبل او زموږ فیمیل کوچ ته آمنا نو هغوی ورته پوره ټایم ورکړی دی او ما به په خپله ټایم ټو ټایم د ری چیک کولو او ښه کافي امپرومنټ وشو. هاکی زموږ قومي کیل دی خو وخت سره د کرکټ دومره اوبار راغی هغې ته دومره امپورټنس میلاو شو کرکټ ته چې هاکی بالکل ختمه شوې ده. اوس هاکی ته دوباره ایچ ای سی زور راوړو چې دا زموږ قومي کیل دی او د کرکټ په دې معنی هاکی ته هم توجه ورکول پکار دي. نو په دې بیس معنی موږ د ایچ ای سی نه د هاکی دغه واغستو چمپینشپ او لګیا دي. اوس دوباره موږ په هلکانو په دې باندې خپل محنت کوو چې دوی واپس پاکستان هغه خپل ځای ته راشي کوم چې د هاکی کې د دوی یو خپل مقام و. میډم څنګه چې تاسو وی دا نېشنل لوبه ده بلکې زموږ د پاکستان پروډکټس دی خو دا موږ په سیټ کړی دی، د دې اهمیت ته په کوم نظر ګورئ، مستقبل اوس څنګه وینئ؟ ډېر زیات زه وایم چې دا یو ډېر ښه گیم دی او اوس امپرومنټ روان دی. ایچ ای سی پې کافي پیسې لګوي او زموږ چې کوم د کے پی شو یا پروونشل ګورنمنټ دی هغې هم ډېر زیات دی باندې اوس فوکس دی که فټبال دی که هاکی دی. نو د کرکټ نه علاوه په دې نورو گیمونو باندې ډېر زیات اوس فوکس سٹارټ دی او امپرومنټ هم پکې را روان دی ډېر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. باچاخان یونیورسټي وا په دې کې گیم ته ډېر کم نه چې کله نه چې دا میډم شبانه خټک راغلی ده او هغې د سپورټس د چارج اخیستی دی د هغې نه بعد کامیاب پروګرام د کوم پروګرام و جوان کوم پروګرام و او نور په داسې ځینو کې د والیبال باسکټبال هاکی یا د والیبال څه میچونه وو په ټولو ټورنمنټ کې زموږ باچاخان یونیورسټي پارټیسپیټ کوي او د دې ټولو هر څه سره goes to شبانه خټک هغه ټول دا ارینج کوي او هغه ټول دا کوي. نن که دلته کې چاته دا سپورټ عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس کې کوم میچ کېږي په دې کې کوم د هاکی ټورنمنټ دی دا ایچ ای سی سپانسر دی او دا د زون سی ټول میچونه به دلته کې دا میډم وروړي دي. په دې کې د سوات ټیم شته، په دې کې د ملکن ټیم شته، په دې کې د عبدالولي خان ټیم شته، د باچاخان ټیم شته او نور په ټیمان راټول ورسره به لوبې کوي او فاینل چې څوک ووته دا نو فاینل میچ پاته کېږي. نن د دې د افتتاح ورځ وه او دا ټول هر څه دا ارینجمنټ دا د عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس انچارج او میډم شبانه خټک دا هغوی کړي دا هغوی باندې سر خپل لوبغاړو ته به څه میسیج ورکوئ او تاسو زما خپل چې کوم د باچاخان یونیورسټۍ پلیئرز دي زه صرف د هغوی دپاره او د خپل ډایرکټر سپورټس دپاره د هغوی د شاباشي دپاره زه دلته راغلی یم او هغوی ته مې وویل او انشاءالله ما دا یقین دی چې د وینر ویل بي باچاخان یونیورسټي. تھینک یو سر. ګرانو کتونکو ننني پروګرام کې زه تاسو ته د اپر دیر د لوور دیر دغه لوبغاړي ښیم. یقینا دغه ډېرې غریزې علاقې د سوات په نسبت باندې سوات ته توجه شته، دیر ته هغه شان توجه نشته دی خو د دیر د لوبغاړو چې کومې جذبې دي نو یقینا دا د ستایلو دي. موږ دې له داد ورکوو او راشي دا کوچ صاحب درته صرف ښیم چې ده ورسره څومره خواري کړې ده نږدې شه ده ورسره ډېره زیاته خواري کړې ده. غوزان هم خوړلي دي که نه خوړلي دي ورته په تا خوري خو ته پرې خورې په تا باندې تیار کړي دي که لاړې دا میچ خو زموږ د علاقې له ډېر تېز دي. دا خو موږ په کوم د خلاف ملکن یونیورسټي والا په هر ځای ګټي، په پېښور ګټي، په چارسده ګټي، په مارګان ګټي، لایپور یې ګټلی، په کوټ یې ګټلی
دا ګټي وو صحیح دي راشي کنه کوڅه څنګه چې ما خبرو کړل کنه لکه سوات کې نور د میدانونو تاسو سره میدان څه کوي بالکل دي ټول کلالیان برابر تیار دي او ان شاء الله چې د په دغه جذبه سره ټول کلالیان ګراوند ته وځي او ان شاء الله ملکان یونیورسيټي ودا سہولیات د ته پوره دي سہولیات جی په کم لکه مردان ته چارسدي ته او سوات چې کم سہولیات دي هغه زموږ ډیر ته نشته زموږ په ډیر کې د کای ټوټر نشته پام ګراس باندې او په خاور باندې د ټول کلالیان گیم کوي او هم په دغه باندې موږ د ټیم د هکای د اسوسییشن او د ملکان د اسوسییشن ملګرو دا غوی په تاون سره موږ په ملکان یونیورسيټي کې دا ټیم تیار کړ ها تاسو زما اجازه د ملکان کوچ د ګرانو کتونکو څنګه چې ما تاسو ته ویل ما د خپل اندازې مطابق وی ډیر خدای په قدرتي خپل پیدا کړی دی ملمدوس خلک دي هغه شان د سہولیات ورته نشته دا ما د خپل تجربې مطابق وی کوچ صاحب داغي تصدیق وکړو کوم چې یا 400 سره دي چونکی 400 ټیم هم دلته لوبه نه دا کړی دلته نه راغلی میډم چې کوم دی وسره په پونتون دنه خواري کړی دلته نه دي یا مردان یا سوات نو یا ثوابه هغوی میداني علاقې دي ولته کېږي نو دوی چې کوم دی په ډېر کم وسایلو کې مطمئن دي چې دغه میچ به موږ ګټو موږ ورله بیا هم دعا ګویو او خدای دې کړي چې په خیر و خیریت سره د دوی دا ټورنمنټ سرته ورسېږي